آلافن پپنزو زرا من الملائکتی دا ملائکونا مسومین دا سی ملائکی چاہبا علامت دار کڑی شوی و دا با دا یو علامی والا یو مخصوص علامه بی پدی بانی اس روایاتو کی راضی چی کل جنگ بدر کی اللہ د صحابه کرامو د مدد د پاره ملائک راولې گلی نو الله وی مسومین دا به یو علامی او نشانی والا وی روایاتو کې راځي چې کله دا ملائک رالی نو جبرئیل امین سره په شمول د ټولو ملائکو باندې هغه په سر باندې زیړ پګړې والو یا روایاتو کې راځي چې جبرئیل امین زیړ پټګي والو او باقی فرشتو ملائکو د سپین پټګي والو دویم روایاتو کې راځي چې ټولو فرشتو هغه زیړ پټګي هغه والو ځکه وید عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په سر باندې هغه زیړ پټګي او اسونه دا ټول برګو زکا مقداد ابن اوس سره چکم اسو نو اغم برگو نو زکا پرشتو اسونا وی اغم برگو خو ملائکو ټولو زیړ پټګي اغوالیو مسومین چیرا دا به یو علامه داروی د دې به یو علامه او نشانه داسې بوي فرشتو کم پټګي والیو نو یو روایت خو می درته ذکر ک چې زیړ پټګیو دویم روایت دا دی علما لیکي چې سپین پټګي والیو او دریم هغه روایت دا دی طالبانو چیرې دای تور پټګي والیو تور هو علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په الحاوی للفتاوه کې په دې ټولو باندې رد کړی دی او هغه فرمای وای صحیح خبره ده او د روایتو نه دا معلومیږي چې یاره د ملائکو پټګي دا زیړ پټګي وزیړ نو بالکل زیړ پټګي سپین پټګي تور پټګي دا وال جایز او روا دي خو زیړ پټګي د جنگ بدر کې د صحابو په سرونو باندې زیړ پټګي وزیړ نو بعض خلق بیا اعتراض کوي یرا وای تاسو علماو کې تاسو دا قائد صرف زیړ پټګي والے نو مونږ وایو زیړ پټګي ثبوت مشته دی بل د اغا زیړ پټګي وای ځکه جنگ بدر کې صحابه کرام له چې کوم فرشتي د امداد د پاره راغلي وي دا غي پګړي اغا ټول زیړ نو ځکه نن سبا زمنګ بعضی قائدین اکابرین اغه زیړ پټګي وای او د زیړ پټګي ثبوت اغه د احادیث نو د روایتو نه ثابت دي نو ځکه الله وای هاذا یمددکم الله وای دا اغه دی اغه وزر ملائکی دی چې مدد بو کی تاسو په دې سره ربکم رب تاسو بخمسه الاف نو دا 15000 ملائکی دی چې الله را اولېګلی د ملائکونا مسومین علامه دار کړي شوی علامه دا و چې ټول ملائکو اغه زیړ پټګي په شمول د جبرئیل امین سره اغه ویالو او عبد الله ابن زبیر په سرم زیړ پټګیو نو ځکه ټول ملائکم زیړ پټګي اغه والیو نو بالکل شریعت کې د زیړ پټګي د سپین پګړي د تور پګړي اغه ثبوت اغه شته او والی جایز او روا دي